داغه assumptions یې ویلو داغه characteristics یې ویلو لکه basics یې ویلو صحیح ده نن موږ د صرف درې شیزونه دي height time او range دا درې وانه به وایو چپټر به ختم شي صحیح شو په دې کې اول د هر یو فارموله یاد ساتل دي ګوره یې لکه دا پروجیکټایل له د مادي سره وښت نو زما دا هوریزونټل ډیسټنس د کوم ځای چې روان شو څونه لري ولګي دې ته موږ رینج وایو دې ته موږ سوالو رینج وس ادیز مکینا د په دې کې څونه په هایټ باندې دلته کې لګ دلته ډیر دا څونه میکسیمم ډیسټنس چې دی دې ته موږ وایو هایټ ادیز نه روان شو او دې تر ورسید او څونه ټایم واغس دې ته موږ وایو ټایم اپلایډ د دې درې فارمولې د بری سره ټکه اول به دا په h دا په r او دا په t دا په ترتیب باندې ولیکئ h بیا په abc r راځي بیا سره راځي t راځي اونلی فارمولا براټه کوي i square sin square theta divided by 2g یو 2 دلته بل 2 دلته او بل 2 دلته پرنج کې وی چلو کوي دا یو 2 به ختم کوي خو دې لاسه به شاته نه 2 غټ ودی کوي دا به شي i square sin 2 theta divided by g او بل کې بدا 2 ختم کوي دا بل 2 به غټ ودی کوي وی i 2 لیکي او کو 2 لیکي ومخ کې ودی کوي 2vi sin theta divided by g دا زموږ سره د هایټ رینج او د ټایم څه شو فارموله شو مخکې به نور هر یو جدا جدا وایو پاول کې یو ام سی کیو دلته په ان د سپاټ کې ډیسکس کوو خبرو ولا ختمه کو ګورئ دلته کې په وی آی سکوير دی دلته په وی آی سکوير شته خو دلته په وی آی سکوير نشته نو کوي لاستي موږ ډبل کو لاستي موږ سو کو ډبل په وی آی باندې بس سکوير دا 2 شي 2 2 زار 4 نیات بساتای چې هایټ په زموږ سره 4 ټایم شي سبا شي 4 ټایم دا ډبل شو 2 2 زار 4 رینج په زموږ سره څه شي 4 ټایم شي دلته کې 2 دی چې دا ډبل شو دی بس شي ډبل تاسو ته وایي پر اسکاپ چې ویلاسټي ډبل شو هایټ رینج او ټایم بس شي هایټ 4 ټایم رینج 4 ټایم ټایم بس شي 2 بشي واښوي پر اسکاپ تاسو ته وایي چې لکه د هایټ او د ویلاسټي سره ریلیشن دی یا د رینج او د وی او یا ټایم او د وی دا د سپیر والی او د زموږ سره سره ساده دی په دریو کې انګل له دریوانه په انګل ډیپند کوي دریوانه په جی ته انورس دی دریوانه وی آی ته ډایرکټلی په دې دوه باندې سکوير شته په دې یو باندې سکوير نشته دا د موږ سره د هایټ رینج او د ټایم څه شوي فارمولې شو اوس یو په ترتیب یو تیز د کې دا نوډ لري فوټو کاپی دا لکه ګوره یې د دې نه مخکې موږ کمپلیمنټري انګل وایو هغه انګل چې کله موږ جمع کوو 90 ترازی موږ وایو دا دوه انګل کمپلیمنټري دي سری کمپلیمنټري لکه د 10 سره د څه جمع کوم چې 90 تراشي 80 نو 10 او 80 با کمپلیمنټري انګل شي سبا شي وس 30 د 30 سره د څه جمع کوم 60 نو 30 او 60 بس شي دا هم کمپلیمنټري انګل شي صحیح شو 40 او 50 دا بس شي کمپلیمنټري انګلز به وس اولنه height of projectile is given by dash h is equal to I square sin square theta divided by 2g اکثر MCQs راشي چې the height is given by dash ها بل خبره دا یاد ساتئ چې maximum height یا maximum range یا maximum time دا یو MCQs د په دې باندې ختموي maximum height وکړئ maximum range وکړئ او maximum time period وکړئ یاد ساتئ sin theta cos theta tangent theta sin square theta cos square theta tangent square theta sin 2 theta cos 2 theta tangent 2 theta دا sin cos او theta چې رش ک سکوير او ک 2 theta ک هر څه ک سکوير په د دې میکسیمم ویلیو سي 1 میکسیمم ویلیو سي 1 نه هایټ بکله میکسیمم چې دې اچار 9 راشي sin square theta سره راشي 1 دې میکسیمم ویلیو 1 مینیمم 0 دیو میکسیمم علی چې دا سیز 1 برابر شي چې دې ختم کوي سبب پاتې شي I square divided by 2g the maximum height is given by dash we I square divided by the maximum range is given by dash that is by 1 برابر شي we I square divided by g the maximum time 2vi divided by واش وای at a time 3 ونه ته د سپاټ ختم کړ دا د فارموله شو د هایټ ک نیومریکل پیراشي صرف په دې کې بس لیکي ویلیو لیکي سبب کې لیکي
ویلیو. بل خبره میکسیمم هایت پر څه برابر شي وی آی سکویر ډیوایډ بای 2g. اکثر د سیم سی کیوز راوري د هایت او د میکسیمم هایت سره ریلیشن دی. دا هایت شو د هایت فارموله دا راکنه دا وی آی سکویر ډیوایډ بای 2g سره دا میکسیمم هایت دی سره اخوا څه شي پاتې کیږي sin square theta. The relation between height and maximum height is dash. The relation between range and maximum range. دا range شو دا لږ ځای به maximum شي اقا ځای به sin 2 theta پاتې شي. अब په range کې بیا ولیکو صحیح ده. نو height او maximum height ته څه برابر شو د دې په MCQs کې تراولي the ratio of height to maximum height is given by dash. height ratio मतलब division h divided by h max دا برابر شي sin 2 theta sin square theta cos theta څه شي sin square theta. صحیح شو دا به کله نه کوي دا د MCQs کې راولي the ratio of height to maximum height دا برابر شي sin square theta. پوه شوي اسانو ها اوس وګورئ دلته دا دی وی آی sin square theta که ویلاسټي او انګل راکړی دا فارموله به یوز کوئ څه شي ویلاسټي او انګل راکړی دا فارموله او دا اکثر موږ کمپوننټس راکړي صحیح راکړي کمپوننټس اب بیا دې سیل کوی وی آی سکوير sin square theta divided by 2g دا دې سیولې کوي وی آی sin theta پدیم سکوير دی او پدیم سکوير دی دا ټول یو شان سکوير ولې کوي وی آی x is equal to وی آی cos theta وی آی y is equal to وی آی sin theta دې په دې وی آی y ولې کوي. نو دا زموږ سره د هایت بل فارموله شو. The height of projectile is given by dash. The height of projectile is given by VIY square divided by 2g. یاد وی دتا VIX سره سکار نشته د VIY باندې صرف ډیپند کوي. بیا په MCQs کې راځي چې height depends upon dash. نو ګورئ ډیپند او ډیپندنت ایټا کې هر کال دوه درې MCQs راځي. دا به تاسو څنګه ټیک کوئ دا به تاسو د فارمولې نه پیژنئ د څه نه د فارمولې نه لکه وګورئ د هایټ دوه فارمولې ما تاسو ته ولیکلې یو دا فارموله مې ته ولیکله چې وی آی سکویر sin square theta divided by 2g بلې مې ته دا فارموله ولیکله چې h is equal to وی آی واي سکویر divided by 2g. نو ګورئ په څه باندې ډیپند کوي نمبر فرست انیشل ویلاسټي په فارموله کې نمبر 2 انګل دې زموږ سره په فارموله کې نمبر 3 جی دې زموږ سره په فارموله کې دې بل فارمولې نه وګورئ وی آی واي په دې څلورو سيزونو باندې ډیپند کوي. صحیح شو په څه باندې ډیپند نه کوي یاد ساتئ دوه شیزونه چې په فارموله کې نشته هغه ډېر زیات ضروری دي ښا اټ از انډیپندنٹ یو په فارموله کې زموږ سره تاسو ته وګورئ چې تماس نشته ماس پکې شته نشته دویم وی آی ایکس پکې نشته او ویلاسټي ډیپند کوي خو د وی آی ایکس کمپوننټ موږ چینج کوو را چینج کوو هایټ به زموږ سره نه افیکټ کیږي. صحیح شو په وی آی ایکس ډیپند نه کوي او په ماس باندې ډیپند نه کوي. تا ته وایي چې دوه ابجیکټس دي چې ورولم یو کچ کاڼی دی یو غټ کاڼی دی چې پریکټیکل اگزامپل ته شبه خلک غلطوي اسې ورته پته وي تا ته وایي چې 1 کیلوګرام ابجیکټ دی 1 کیلو کاڼی مې راواغست او بل مې 15 کیلو کاڼی راواغست دواړه په سیم سپیډ وذ سیم انګل وروشتل کم یو بل ډیر دنګزي یو کچ کې کاڼی راوالي یو غټ کاڼی راوالي کچ کې یو غټ کاڼی راوالي دواړه په 100 سپیډ ولې په 60 انګل باندې کم یو ډیر دنګزي کچ کې کاڼی ډیر دنګزي کا غټ کاڼی ډیر دنګزي ګوره یې شودګانو دا کچ کې کاڼی ما راوغست دا یو ما غټ راوغست دواړه په سیم سپیډ وذ سیم انګل وروشتل کم یو ډیر دنګزي ولې ماس ډیپند نه کوي دغه ځای کې اوس تاسو د خبرې ته سوچ نه کوئ په دې کې چل دی زه وایم چې دواړه ابجیکټ ما په سیم ویلاسټي سره وویشتل په سیم سپیډ سره چې یو کاڼی ته په 20 سپیډ ولې کچ کې داسې به ورولې که نه تیز به لاړ شي خو چې غټ کاڼی ته تیز ولې بیا به زور څه غواړي ډېر نو ته به کچ کې کاڼی داسې ورولې او زر سر ته ورسي
وګدق کې هایټ ته د شه دویم چت ته پرس کا سویم دی دویم اته او کانه دویم چت ته چې ورو ورو لیکنه او تا خخته ولې خخته له زور سور کې ډیر ځکه چې خخته زور ډیر غوړي سیم ویلاسټي ورکه کچ کې ابجیکټ لک پوس وړي غټ ابجیکټ نو موږ له زور ډیر ورکو دوانه چې په 20 سپیډ ولې غټ ابجیکټ له زور فورس ډیر پکاري نو که دویم چت ته رسې په زور ډیر پکاري نو ویلاسټي باندې صحیح سیم نو کچ کې ابجیکټ چې روانه له ډیوایډ بای 2g the maximum height is given by dash vi square divided by the maximum range is given by dash that is by 1 बराबर शी vi square divided by g the maximum time 2vi divided by wash by at a time 3 on the time the spot ختم کړ دا څه فارموله شو the height په نیومریکل پیراشي صرف په دې کې بسري کوي ویلیو لیکي سبب کې لیکي ویلیو بل خبره میکسیمم هایټ پر څه برابر شي وی آی سکوير ډیوایډ بای 2g اکثر د سیم سکیوز راوړي د هایټ او د میکسیمم هایټ سره ریلیشن دی دا هایټ شو د هایټ فارموله دا راکنه دا وی آی سکوير ډیوایډ بای 2g سره دا میکسیمم هایټ دی سره اخوا څه شي پاتې کیږي sin square theta the relation between height and maximum height is dash the relation between range and maximum range دا range شو دا لکه به maximum شي اقصا به sin 2 theta پاتې شي अब په range کې بیا ودی کو صحیح ده نو height او maximum height څه برابر شو د دې MCQs کې تراولي the ratio of height to maximum height is given by dash height ratio मतलब division h divided by h max دا برابر شي sin 2 theta sin square theta cos theta څه شي sin square theta صحیح شو دا به کله نه کوي دا د MCQs کې راولي the ratio of height to maximum height دا برابر شي sin square theta واښوي اسانو ها اوس وګورئ دلته دا دی وی آی sin square theta که ویلاسټي او انګل راکړی دا فارموله به یوز کوئ څه شي ویلاسټي او انګل راکړی دا فارموله او دا اکثر موږ کمپوننټس راکړي صحیح راکړي کمپوننټس اب بیا دې سیل کوی وی آی سکوير sin square theta divided by 2g دا دې سوري کوي وی آی sin theta پدیم سکوير دی او پدیم سکوير دی دا ټول یو شان سکوير ولي کوي وی آی x is equal to وی آی cos theta وی آی y is equal to وی آی sin theta دې په دې وی آی y ولي کوي نو دا زموږ سره د هایټ بل فارموله شو the height of projectile is given by dash the height of projectile is given by viy square divided by 2g یاد وی درته vix سره سکار نشته د viy باندې صرف ډیپند کوي بیا په MCQs کې راځي چې height depends upon dash نو ګورئ ډیپند او ډیپندنت ایټا کې هر کال 2-3 MCQs راځي دا تاسو څنګه ټیک کوئ دا تاسو د فارمولې نه پیژنئ د سنا د فارمولې نه لګو ګورئ د هایټ بو فارمولې ما تاسو ته لیکلې یو دا فارمولې مې ته لیکلا وی آی سکوير sin square theta divided by 2g بل مې ته دا فارمولې لیکلا چې h is equal to viy square divided by 2g نو ګورئ په څه باندې ډیپند کوي نمبر فرست انیشل ویلاسټي په فارموله کې نمبر 2 انګل دې زموږ سره په فارموله کې نمبر 3 جی دې زموږ سره په فارموله کې دې بل فارمولې نه وګورئ وی آی وای په دې څلور سيزونو باندې ډیپند کوي صحیح شو په څه باندې ډیپند نه کوي یاد ساتئ دوه شیزونه چې په فارموله کې نشته او ډېر زیات ضروری دي ښا it is independent یو په فارموله کې زموږ سره تاسو ته وګورئ چې تماس نشته ماس پکشته نشته دویم وی آی ایکس پکې نشته او ویلاسټي ډیپند کوي خو د وی آی ایکس کمپوننټ مو چینج کوو را چینج کوو هایټ به زموږ سره نه افیکټ کیږي صحیح شو نو په وی آی ایکس ډیپند نه کوي او په ماس باندې ډیپند نه کوي تا ته وایي چې دوه ابجیکټس دي چې ورولم یو کچ کانې دی یو غټ کانې دی چې پریکټیکل اگزامپل ته شبه خلک غلطي اسی ورته پته تا ته وایي چې 1 کیلوګرام ابجیکټ دی 1 کیلو کانې مې راوغس او بل مې 15 کیلو کانې راوغس دوانه په سیم سپیډ وذ سیم انګل ورشتل کم یو بل ډیر دنګزي یو کچ کې کانې راوالي یو غټ کانې راوالي
کچ کې یو غټ کاڼی راواله دواړه په 100 سپیډ ولې په 60 انګل باندې کم یو ډیر دنګځي کچ کې کاڼی ډیر دنګځي کا غټ کاڼی ډیر دنګځي ګوره یې شودګانو دا کچ کې کاڼی ما راوغست دا یو ما غټ راوغست دواړه په سیم سپیډ وذ سیم انګل ورشتل کم یو ډیر دنګځي ولې ماس ډیپند نه کوي ها دغه ځکه وستاس دی خبر ته سوچ نه کوي په دې کې چل دی زه ما چې دواړه ابجیکټ ما په سیم ویلاسټي سره وشتل په سیم سپیډ سره چوکانه ته په 20 سپیډ ولې کچ کې 20 سپیډ ورولې کنه تیز بلرش او چې غټ کانه ته تیز ولې بیا به زور سو وړي ډېر نو ته کچ کې کانه دي ورولې او زر سر ته ورس وګدق کې هایټ تا دشه دویم چته پرس کا سویم دی دویم اته وکانه دویم چته ولې چې ورولې کنه او ته خخته ولې خخته له زور سور کې ډېر ځکه چې خخته زور ډېر غوړي سیم ویلاسټي ورکه کچ کې ابجیکټ لک پوس وړي غټ ابجیکټ نو موږ له زور ډېر ورکو دوانه چې په 20 سپیډ ولې غټ ابجیکټ له زور فورس ډېر پکاري نو که دویم چته رسې په زور ډېر پکاري نو ویلاسټي دوانه صحیح سیم نو کچ کې ابجیکټ چې روانه لک پوس غوړي غټ ابجیکټ زموږ سره فورس ډېر غوړي موږ په کوېسچن کې دا نه نه په کوېسچن کې الډی ماته ته ویل چې دوانه ویلاسټي سیم دي یو له بل زور کې بل ډېر چې دوانه په یو ویلاسټي سره وړي او که یو له زور بل ډېر زور دوانه بیا سیم هایټ ته رسي هغه دې یې درکته رجسټر هغه به خپل لنجمار کوېسچن دی ورته تر راکوس ګوره وتا کته څو خیال کړی بیا موږ باغ ایکویشن اپ موشن امغه د دې څنګه په پی سی کیو وو ډیر پدا وکړه کله ته کینه وای کته څو خیال وکړه اکثر موږ وای چې دوه ابجیکټس یو کچ ته غټ ته دوه نظر په لمزمه کې ته مخ کې کم یو را رسی یو شان برا رسی الله خیر کې ها ګوره وس دا دوه یو شان را رسی او مسله دا چې دلته کې سره ریزिस्टेंस ته دا کته پانه چې ځلار دي کوم څه به را رسی دوه مو څه را ورسی روانه رسیدو خازه وس راته وای ورېګا وس پکې تاسو وس بس کې سوچ او دا کچا پانا ګور وتا ودیلو یو شان روانه رسید دغه د اسمان نوم راته کې خو دا پانا په دې پاس دي سکیره کنه زم په دې کې خودا اوس به دا کتاب پخکته شي کنه دی به دا پارټیکل خو دي خو کوي کنه فریکشن خو بنئ کنه دی پانی ته اوس لار خالی میلاوي دی په فری کې روان دي دا فریکشن نشته چې موږ دې سره پری دی د سپک دی دا ویټ کم دی دې ځانه دا پارټیکل اخوا دي خو کوي چې ځان لار کوي پای کې ټیم لګي دا ویټ سیوره غوډه وړ کس کتلار شي دا کاربن ډای اکساید او اکسیجن ټول یو طرف ته بل طرف ته و چې کلم دې په دې پاسه کیدو کنه وس دوانته هغه پیج ته چې کم دی اوس فریکشن څه شو کم دوانه بالکل په یو ټیم راځي صحیح ده دا یو په بل د پاسه ما دې د پاره کې خو دو دلته کې مې چې د دویم ابجیکټ کې فریکشن نه دا هوا ورته مخینه نه راځي بس او بیا هم یو شان راځي نه کې د یو شان برازي یو شان برازي دا تجربه بیا وکړئ ځي دا تجربه بیا وکړئ ها په دې په یوټیوب کې ایکسپریمنټ دی هغه چې غټ ویکیوم جوړ کړی یو دوه چته دنګ پای کې یو فیدر را پری دی بنا او یو کانه ادوانس یو شان را خلاص دا به سره په ګروپ کې شیر کم دا به په ګروپ کې اندر ولې کم صحیح ده ما ته بیا دي ها وګورئ په هایټ په څه ډیپند نه کوي په ماس او په ویلاسټي ډیپند نه کوي کچا بریک او غټ ابجیکټ په سیم ویلاسټي سره ورم په سیم انګل ادوانو هایټ په زموږ سره صحیح سیم پیدا بیا ساتي ښا یعنی کوي ولې کوي چې two objects lighter and heavier یو سپک شو او بل در څه شو
यहाँ पर तो हुई 1 kg and 10 kg are projected at same angle with same velocity. With such a with same velocity. Height the अवलनी of the द्वेमी बराबरी, range the अवलनी of the द्वेमी बराबरी, द्वाण of the same time the पार पावा की द्वाण बा टाइमू न भाई सेम. सही शो? वाश भाई मासूम मान ये शिजुम डिपेंड न के दा द्वेम स्पीड पे एक्स्ट्रा कचा घटा और तचुए चली दो घटी जो रूल पर सब स्पीड कम बल्ले रिजी द्वाण भाई तरस वो कचा घटा बल्ले जोर वाड़ो घटा घटा बेटा सवाले तेज हो रही सेम स्पीड बांधी रस. सही दा अगर अखवल काने पूरे अड़े कच के काने चिरावली शुरू वाला जो घट काने बे बोलो जोर डेर वर के जोर डेर वर से कोल की जगह ध्रुरी वेलोसिटी नो द्वाण सही तो वेलोसिटी में सेम हो सातु और मास में सेम हो सातु हाइट रेंज और टाइम बदरी वन सही सेम भाई. हाँ अक्सर दिस कारोशी कि रेशियो खबर राश नुए रेशियो की माता तो ये फार्मूले याद साथ है नूर साहब दे पारा सा टेक्निक जिसे जान द पाजा बोइना वी आई स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2g हाइट ची कम दे वी आई तसरे डायरेक्टली दे तो डायरेक्टली वी आई दिस लिखे h1 by h2 द ओनली वेलोसिटी स्क्वायर और द द्वेमी वेलोसिटी स्क्वायर तो डायरेक्टली 1 1 बराबर 1 1 शिलान देबा 2 2 जी तजमु सरसरे क्या एंगल खबर को h1 by h2 में sin स्क्वायर थीटा 1 डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा 2 अरे खबर मतलब सरे द स्क्वायर मतलब दारे सीधा sin थीटा में मालूम की स्क्वायर बोले वाले और sin स्क्वायर थीटा 2 मतलब दारे sin थीटा 2 में मालूम के सब बोले वाले स्क्वायर बोले वाले. सही शो वस यो प्रोजेक्टाइल मु वो दे दिस रवान शो पकम जी के वाले गेदो दे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस दे तमंगो वायु रेंज डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस दे तमंगो सवायु रेंज वर्ड और द रेंज हाइट और टाइम जो तमंगो पे इक्वेशंस ऑफ मोशंस मालूम हो ये द एक्स एक्सिस द पारासाल को याई द वाई एक्सिस द पारासाल को सही दा परस के तवेच h is equal to vit plus half at square अदीने मालूम है दे सर x x वाले के होता बसाल a x कंपोनेंट मुंगा बदल वेलो चला दम सर 0 सही 0 दारो टर्म 0 s x बराबर छी vi xt सब बराबर छी vi xt दाम दम सर द रेंज पर मुझे किसमें द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय vi xt. सही शो टाइम निल्दर करे अला. हाँ बल पार मुझे मुंगा मैं यूज को मुंगो रेंज बराबर दे आई स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय जी. सही शो वो सुगु रही दा पार मुझे के न्यूमेरिकल पे आगे जुदा बटी की खुदा मुंगे दिसिम लिखले शु वी आई स्क्वायर याद बस आते है sin 2 थीटा बराबर दे 2 sin थीटा cos थीटा दाम द रेंज फार्मूला रे. सही ना बल द रेंज फार्मूला सर आप बल मुंगे दिस लिखले शु द वी आई स्क्वायर मतलब 2 वी आई सो वी आई दा दो लिखे वी आई sin थीटा दिस बल लिखू बल वी आई cos थीटा और दा 2 की बात शो और डिवीजन की जी गो रही है दा बशी रेंज बराबर शी 2 वी आई sin थीटा मतलब वी आई वाई वी आई cos थीटा मतलब वी आई एक्स डिवाइड बाय जी. रेंज बस से डिपेंड कई फार्मूला तो ये रही द रेंज फार्मूला हम सर रहा वी आई स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइड बाय g r इज इक्वल टू 2 वी आई एक्स वी आई वाई डिवाइड बाय g. डिपेंड बस से डिपेंड कई पदरी चीजों डिपेंड कई और वी आई बांधी इट डिपेंड अपॉन वी आई बल एंगल बल g और फार्मूले की वी आई एक्स और वी आई वाई दे एक्स कंपोनेंट तुम डिपेंड के और वाई कंपोनेंट हम डिपेंड के याद बस आते ही रेंज ओनली डिपेंड्स अपॉन वी आई वाई height only depends upon vi y range depend upon both vi x and vi y bala khabara it is independent of dash it is independent of mass और mass मान डिपेंड न करे. सही शो
1 کیلوګرام او جګه 2 کیلوګرام او چې په سیم سپیډ په سیم انګل سره ورولې دوانه په یو ځای کې دی یو وزور لږ غواړي بل وزور ډېر غواړي په دې کې اوس کمپلیمنټري انګلز امپورټنټ دی ټول امپورټنټ کمپلیمنټري انګل دی دا موږ په رینج کې وایو ګورئ اوله خبره دا ده چې کمپلیمنټري انګلز کوم ته وایي نو دا موږ وایو چې کومې دوه انګلې موږ جمع کوو څه تېر راشي 90 تېر راشي بیا موږ دې ته هم وایو کمپلیمنټري انګل یې هلته کې مې ایکسپلین نه کړو थीटा او 90 माइनस थीटा हम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स दि लکه څنګه تا ته یو 10 ډیګري شو څه شو 10 ډیګري 10 یو شو ډیپند کوي په وی آی باندې اټ ډیپند اپان وی آی بل انګل بل جی په فارموله کې وی آی ایکس او وی آی واي هم دی په ایکس کمپوننت هم ډیپند کوي او په واي کمپوننت هم ډیپند کوي یاد بساتئ چې رینج اونلی ډیپندز اپان وی آی واي height only depends upon VIY range depend upon both VIX and VIY bala khabara it is independent of dash it is independent of mass और mass बांधे depend न करे सही शो 1 किलोग्राम अब जगह 2 किलोग्राम अब जब पर सेम एंगल सर होरवले द्वाना पे यूज की देगी यो वजूर लगवाड़ी बल वजूर ډېر غواړي په دې کې اوس کمپلیمنټري انګلز امپورټنټ دی ټول امپورټنټ کمپلیمنټري انګل دی دا موږ په رینج کې وایو ګورئ اوله خبره دا ده چې کمپلیمنټري انګلز کوم ته وایي نو دا موږ وایو چې کومې دوه انګلې موږ جمع کوو څه تېر راشي 90 تېر راشي بیا موږ دې ته هم وایو کمپلیمنټري انګل یې هلته کې مې ایکسپلین نه کړو थीटा او 90 माइनस थीटा هم کمپلیمنټري انګلز دي لکه څنګه تا ته یو 10 ډیګري شو څه شو 10 ډیګري 10 یو شو ډبل بس شي 90 माइनस 10 90 माइनस 10 نه سره راځي 8 یو थीटा 20 شو بل بس شي 90 माइनस 20 70 बल डिफिनेशन موږ د سیم لیکو 45 प्लस थीटा او 45 माइनस थीटा دا دوه کمپلیمنټري دي لکه थीटा په ځای ویلو لیکي 5 45 प्लस 5 45 प्लस 5 50 45 माइनस 5 48 دا دوه کمپلیمنټري دي बल 45 प्लस 10 موږ ولیکو 45 प्लस 10 55 45 माइनस 10 35 دریوانه طریقې بدلې نو انسر سیم راځي سمپل یاد ساتئ چې موږ دواړه جمع کوو څه کې راځي 90 کې راځي اوس ګورئ دا رینج تاسو معلوموئ یاد بساتئ چې رینج از سیم فار کمپلیمنټري انګل څه شی رینج از سیم فار کمپلیمنټري انګل یو دوه ابجیکټس دي په دوه په کمپلیمنټري انګل سره ورولم د دې خبرې څه مطلب دی ګورئ دا یو پروجیکټایل دی د دې طرحه په 20 ډیګري په 100 ډیګري په 20 د بیا د دې سره ورولم ا د 30 دا شو ا د دې سره ورولم د زمو سره 40 تا صحیح شو د دې سره ورولم 45 ډیګري بداش و د 45 سره څه جمع کوم چې 45 ترش 90 ترش 45 نو کا پروجیکټایل कब 45 कम्प्लीमेंट्री एंगल हम 45 दे तो द 40 कम्प्लीमेंट्री एंगल सर है द 40 सर से जमा कम 90 तिराशी 50 तुझे यो बाल पर 50 फीट पे एंगल बांधी रहता हूं कि और का 45 दुआना उपयोग जे की लेगी द 30 कम्प्लीमेंट्री एंगल सर है 30 से जमा कम 90 तिराशी 60 शोधकानो कोणते वे دا پروجیکټایل موشن زپا 60 ډیګري باندې ورولم یا په 30 باندې او دوانو کې برین زما سره صحیح سیم وي 20 لپاره بس شي 70 نو کوز دا مارکر زرا ولا مدي چې په 20 انګل ولا مو چې بره په 70 ولم دا په یو ځکه لګي صحیح شو تاسو ته وایي چې یو پروجیکټایل موږ په 30 ډیګري وش بل په 60 دي دوانو رینج به صحیح نو رینج اپ 30 به برابر دی رینج اپ 60 به برابرۍ یو ځ په 20 ول موبایل په 70 باندې دوانو رینج به صحیح دوانو رینج به سیم یو یو ځ په 30 ول بل په 60 دی ریشو به صحیح چې کم په 30 باندې اقا ویلو په 60 باندې راځي دی ریشو باندې شون ریشو 1 راځي the ratio of projectile at two complementary angle is always 1 صحیح بشي اوس په دې کې یاد ساتئ چې رینج کې د دویم سکیوز راځي په دې خلک خطا کیږي تاسو ته ما وی چې میکسیمم رینج به کړئ چې د دې چاخې نه سره راشي 1 راشي
sin थीटा मैक्सिमम वैल्यू सरा 1 sin t څه شی د 1 برابر دی sin 0 is equal to 0 او sin تاسو ته پته ده sin 90 is equal to 1 دلته کو سر 2 هم دی کنه نو 2 له پس کې ضرب ورکم چې 90 تی راشي په 45 کې 2 چې کلم په 45 کې ضرب ورکو سم تی راشي او sin 90 څه برابر دی 1 نو رینج به میکسیمم شي په 45 ډیګري کله 45 ډیګري ټول له میکسیمم رینج د پروجیکټایل کله رینج اف پروجیکټایل از میکسیمم ایٹ 45 ډیګري صحیح شو بل رینج با د میکسیمم هاف کله دا پکې کوېسچن دی چې په 45 میکسیمم شي لکه یو بال زه وګورم په 45 ډیګري د 100 میټر لري ولګي اوس زه په 100 انګل باندې ولم چې الته کې دا رینج څه شي میکسیمم هاف شي نو ګورئ رینج با د میکسیمم هاف کله نو ګورئ رینج میکسیمم کله دی دا میکسیمم رینج دی وی آی سکویر بای جی میکسیمم رینج شو چې کله دلته کې زموږ سره څه راشي 1 راشي اوس زما چې دیس دا به هاف کېږي کله دا به هاف کېږي کله چې په ډیویژن کې څه راشي 2 راشي که نه دا به هاف کېږي کله چې کله دی موږ په 0.5 یا 1 او 2 باندې دی ملټیپلای کړو دی به څه شي هاف به شي او دا 1 او 2 به کله راځي د انګل ساین 2 تیټا نه به 1 او 2 کله راځي دغه سوال دی بس چې ساین تیټا نه به 1 او 2 کله راځي الله به رینج د میکسیمم هاف ساین टी څه شي د 1 او 2 برابر دی لکه ساین کوم ویلیو تاسو ته ما ویلو کړه ساین 0 is equal to 0 ساین 90 is equal to 1 او دا شانتي ځای 0.5 0.7 0.8 0.5 کله په 30 30 45 60 اوس د دې نه به 30 کله راځي ساین 2 د پسې کې ضرب ورکم چې 30 کې راشي 15 لا نو کله چې موږ په دې انګل کې 15 ولیکو د دې نه به ساین 30 راشي ساین 30 0.5 1 او 2 برابر دی نو رینج به د میکسیمم هاف کله at angle of 15 degree څه شي range is half of maximum at 15 degree خپه دي کې مو څه وبلم سکوز راځي کله چې دا په ایټا کې راغله 15 ډیګري په اپشن کې ور کړای او کوس پرس کرا شي تاسو سره 15 نه بیا وسنه حق وای 15 ډیګري په وسنه حق وای sin 13 صحیح دی بل انګل به کم وي 15 75 65 60 80 90 د دې کمپلیمنټري انګل سره د 15 کمپلیمنټري انګل سره 75 نو که پروجیکټایل تاسو په 75 ورول که 15 باندې رینج به څه شي سیم دا په بلې مې کوز نوٹ کړئ دا به ګلا ما چات نه ویل ښه اسانه خو بس دماغ اول ځل شو خیال ورته کوی تاسو وایي سر خو ما ته 15 ویلو ما تاسو ته بل خبرم کړل چې رینج از سیم فار کمپلیمنټري انګلز صحیح شو دا په یاد ساتئ یو ام سی کوز په ایټا کې د سي راځي دا وې د دې لپاره د شارټکټ لیکم دا شارټکټ څوک چاته نو خو تاسو ته ګورئ تاسو ته وایي چې رینج د هایټ برابر شو رینج د هایټ ډبل شو 3 ټایم شو 4 ټایم شو نو ګورئ یو پروجیکټایل موشن چې کله موږ سره ول دی سي د رینج سیوا یو هایټ صحیح کم چې کله دې په 45 ډیګري ورونه په 100 ډیګري تاسو بزان دي چې په پیپر کې پر 45 ډیګري باندې لاین ډرا کړئ دې ډیر لري ولکه په 45 ډیګري کې یاد ساتئ چې پارت وشي چې دا رینج دی دا سره او هایټ زموږ سره دي لګ دی چې دا 10 شي 10 بداشي 10 بدغشي 10 بداشي 10 بداشي چې دا 10 دا سیټ بچاري سبای شکل نیم پته لګي چې په 45 ډیګري تاسو یو سیټ راکړئ نو دا ځای چې سونه دا هایټ دې په دې د رینج دې سود عمرې سلور عمر په وګدین انګل سی واقع دی به دي شي وس هغه کم انګل چې دا رینج او دا هایټ دوه سیم شي چې دوه دي یو شان لاین راکاږي او په دې باندې دا راکړي اوس به دا انګل سونه 70 پلس by
دا به یاد ساتئ. نو ګورئ تاسو ته وایي اول یو امپورټنٹ ام سی کیوز خدای یاد ساتئ. رینج به د هایټ څلور دومره کلی، رینج به څلور دومره د هایټ کلی، اینگل به سوی تاسو ته ما وایي رینج به د هایټ څلور دومره کلی 45 ډیګري. at 45 ډیګري رینج به د هایټ څلور دومره. رینج او هایټ به برابر کلی د ان په ځای چې کله ون ولیکم دا اینگل به یاد ساتئ دا 76 ډیګري دی. څو دی؟ 76 ډیګري دی. او پروجیکټایل کې دا دوه اینګل دي صرف. رینج د هایټ برابر کلی 76، رینج به د هایټ څلور دومره کلی 45. 45 ډیګري چې موږ پروجیکټایل وولو نو رینج میکسیمم رینج صحیح. اوس ګورئ تاسو ته وایي چې رینج د هایټ دوه دومره به کلی، رینج به د هایټ درې دومره کلی، او په فارموله کې وایي تیټا لیکلی. نو دې لپاره دا شارټکټ دی theta is equal to tangent inverse 4 divided by n. دا n دا نمبر دی سو دومره. نو دلته کې رینج د هایټ سو دومره دی ایکوال دی، ایکوال مطلب 1. نو دلته به راشي tangent inverse 4 divided by 1. یا په اپشن کې دا نه کوي، کدا په اپشن کې نه دا نه کوي. theta is equal to tangent inverse 4 دای په تور کړی یې. او د دې چې سال کوي دا ماته ستوي یاد ساتي د 76 ډیګري راځي. اپشن کې به یا ډیګري لیکلي یا به دا شی لیکلي. رینج به د هایټ بو دومره کلی نو theta is equal to tangent inverse شارټکټ به یاد ساتي. دلته کې د n په ځای سره 2 نو 4/2. کپ اپشن کې دا وو دا بنه کوي، کپ اپشن کې دا نو د سی به ولیکي theta is equal to tangent inverse 2 2s are 4. صحیح شو. رینج به د هایټ 3 دومره کلی، دلته کې دا 3 شو، دلته کې به 3 ولیکي. theta is equal to tangent inverse 4 divided by 3. رینج به د هایټ څلور دومره کلی، theta is equal to tangent inverse 4 divided by 4. که 4 divided by 4 په اپشن کې وو جوخه کنه په دې شارټکټ بسال کوي او 4 divided by 4 نه سره راځي 1. دا یو پکې ریپیټ کیږي، دا یو پکې ریپیټ کیږي. خو یو ام سی کیوز په کې دلته تاسو ته بل ولیکم. تاسو ته وایي چې projectile is launched at 45 degree. 100 degree. A projectile is launched at 45 degree. کله د رینج زموږ سره 100 میټر 100 میټر 100 میټر. تاسو ماته وایي چې د هایټ بسونی اینگل 45 ډیګري دی. یو پروجیکټایل ما راوښ رینج 100 میټر دی، هایټ به څونه شي؟ ولی موږ وایو چې هایټ رینج به د هایټ څلور دومره دی به د دې څلور دومره نو دا به زموږ سره راشي 25 میټر. څه شي 25 په دې فارموله وکړئ. صحیح شو. یو پوینټ پکې بل پاتې دی چې د قدر ته وایم رینج به زموږ ختم شي سبا بیا ټایم پیریډ ووایي. صحیح ده. بس هغه دي چې هغه یاد ساتئ. خو ریشو ما تاسو ته وایي د رینج په 30 او په 60 ډیګري ریشو به صحیح 1. صحیح ده. موږ ته صرف ټایم اپلاید ټایم سره تاسو وګورئ څومره 13 منټ کې ما ټایم پیریډ ختم کړی ما بیا سبا خپل پاک بل چکر شروع کړئ. ها دا قبدریو باندې پوه شوي په دغه دوه په ټایم پیریډ په خپل پوه شي په ټایم پیریډ کې دونه نور څه نشته. صحیح ده. صرف فارموله یاد ساتلی دا فارمولې نه د فیکټر پته لګولې چې په کم فیکټر ډیپند کوي او په کم ډیپند نه کوي. ګوره یې تاسو ته مو وی پی کیو آر اس ټي په ترتیب به ولیکئ د په اخر کې راځي 2vi sin theta divided by g. دا د موږ سره ټایم پیریډ شو. دا څه شو؟ دا د ټایم پیریډ فارموله شو. A time period of projectile is given by dash. دا بش وس دا projectile چې موږ سیلان شو د دې نه راغی د ټوټل ټایم څه واغس ټي د دې نه تر راغی په نیم ټایم کې به د دې برس تر واخی او په نیم ټایم کې به د څه شي کته بورس. نو کته تاسو پرس کې په پیپر کې راولي چې ټایم ټو سبمټ په سونه ټایم کې دا projectile چې کم دی د ټاپ ترس دا ټوټل ټایم په 200 کوي ډیوایډ بای کوي ټوټل ټایم په 200 کوي ډیوایډ بای کوي. دا فارموله برابر 2vi sin theta divided by g. دا په 200 کوي ډیوایډ بکای. نو ټایم ټو سبمټ از given by vi sin theta divided by g. صحیح شو. بل خبره د کمپوننټس په پام کې vix برابر دی د vi cos theta او viy برابر دی د vi نه دا 2vi sin theta divided by g نه
دا به یاد ساتئ چې وی آی ساين تیټا برابر دی څه شي وی آی وای. نو په کمپوننټس پام کې که تاسو د کمپوننټس درکړي بیا به دا فارموله یوز کوئ. او ټایم ټو سبمټ واز کمپوننټس په پام کې څنګه لیکئ وی آی وای د څه برابر دی وی آی ساين تیټا. نو که فارموله راشي چې ټایم ټو سبمټ از ګیون بای ډیش وی آی وای ډیوایډ بای جی دا ټیک ده 2 وی آی وای ډیوایډ بای جی یا د وی آی وای په لوري کې وی آی ساين تیټا. صحیح شو دا ټایم ټو سبمټ شو وی آی وای بای جی وی آی ساين تیټا بای دلته کې ټوټل ټایم چې کوم دی دا برابر شو 2 وی آی ساين تیټا ډیوایډ بای جی او یا 2 وی آی وای ډیوایډ بای جی. بیا کنه تاسو کې چې په کم فیکټرز باندې ټایم پیریډ ډیپند کوي نو یې دوه فارمولې دي یو دا 2 وی آی ساين تیټا ډیوایډ بای جی او بل وی آی ساين تیټا برابر دی د وی آی وای 2 وی آی وای ډیوایډ بای جی. وګورئ په فارمولې کې څه دي ویلاسټی ده پکې انګل له پکې جی ده پکې او وی آی وای ده پکې د په وی آی وای ډیپند کوي په څه باندې وی آی وای د په څه ډیپند نه کوي دوه شیزونه پکې میسینګ دي ماس پکې نشته او د ویلاسټی ایکس کمپوننت یاد بساتئ چې درې خبرې ماته ستوکړي هایټ رینج او ټایم دا اوس د ټایم خبره ده ټایم ډیپندز اپان وی آی وای څه شي او height depends upon Vix or range depends upon Vix Viy دا په Vix هغه په Viy منځنه په دوانو باندې صحیح شو. په دې کې نور دونه سنشته کمپلسری انګل لپاره ریشیو یاد ساتئ T1/T2 دا به همیشه برابر دی ټینجن تیټا. یو دوه پروجیکټایل انګلز په کمپلیمنټری انګلز باندې ورولم دا غي ریشیو موږ معلومو د سبا معلومیږي دا غي ریشیو به موږ سره برابرۍ ټینجن تیټا T1/T2 به موږ سره برابرۍ ټینجن تیټا دا به یاد ساتئ. صحیح ده. نور پرې کې زموږ سره یو پکې دا فارموله یاد ساتئ چې h is equal to gt square divided by 8 دا زموږ سره یاد ساتئ this is relationship between h and t. تاسو ته یو پروجیکټایل دا ټایم پیریډ دوه نه هایټ به سونی وای دومره به یو پروجیکټایل دا هایټ دوه نه ټایم پیریډ به سونی چې دې ټایم پیریډ معلومو دلته کې h ته دا 8 په سیدی خورا وړي صحیح شو. دا جی به سي ډیویژن تر او په ټی سره سکوير دی سکوير ختمول لپاره با انډر د روټ وای دا فارمولا h تا او دا t ده دینه دا پڑھاری کراوي h is equal to gt square by 8. نو کتا ست په MCQs کې جراوي the relationship between height and time is given by dash why h is equal to gt square by 8 کدا په کې او دا نه کوي کدا په کې نه او دا په کې نه کوي. صحیح شو یاد مې تا دغه دوه ګران سنشته خو پروجیکټ ہے وای ګوري هغه MCQs کې حل کوي چې په کوم ځای کې تاسو ته مسله وا ما ته وای عقب بیا ډیسکس ما خیال اخو په کې دوه سنې پاتې